نبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. درود شریف وای. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. مخیات کے دا ذکر شو اہل کتاب تا خطاب تاسو زمنګ نه ایمان بد غنئ او تاسو اکثر فاسقان یای. منګ نه ایمان بد مګنئ، تاسو بد خلق یای. قل ورته وایا هل انبئکم آیا زن خبروم تاسو اخبرکم آیا زن خبروم تاسو بشر من ذالک پډیر بد سید دینا الذي هغه شیطان تیمونه چې تاسو بد غنئ. کم چې تاسو مان بد غنئ دا غینا بد شه د تنخیم مسوبتن د ثواب بنس بمانا جزاء جزاء په لحاظ سره عند الله اذا الله بنس شرط دین اچھے دے ملعنه الله. نو اوسو یو کې لک سر شو یو کې ډیر سر شو. ناغه مخکې سر خود تاسو چې بد غړی هغه دی او دا بل سر ملعنه الله دی. نو هغه خو عرش شو دا ذات شمل لعنه الله. نو دور سره مخکې تا مضاف رويستا. قل هل نبئكم بشر من اهل ذلك آیا تاسو نه خبروم شر د اهل د دې خبرونه هغه څوک دی ملعنه الله. تاسو خدا شر غنئ خدا دین شر خدا دی چې شر خو هغه څوک دی چې باغی لعنت الله کړی. اهل د ایمان خو شر نه دی، اهل د ایمان شر نه دی. تاسو خو زمونږ د ایمان بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل دا بد غنئ. نو دا یو اهل شنو دا شر غنئ. الله وی شر بد د زو خایب چې دا شر نه دی، دا شر دی چې ملعنه الله. اهل ور سره ذکر وی ابعده الرحمتی لری کړه دې د رحمتنا وغضب علی والله په غضب کړه وجعل غرزولی دی منهم د دین القرده بزوغان والخنازیر خنزیران بالمسخ فمسخ سران. دا صاحب سبت دی دا یو قوم ځوانان بزوغان شو سپینګری خنزیران وعبد الطاغوت ومن عبد الطاغوت دا بیا تفمل لعنه الله. او هغه عبادت طاغوت چې عبادت د طاغوت کړي دی الله په لعنت کړي دی او هغه چې عبادت د طاغوت کړي. طاغوت څوک دی؟ شیطان. د شیطان عبادت څنګه کړي؟ بطاعتي په طاعت سره دغه تابعداري کړي ده. دا معنا نه ده چې هغه ته منځونه کړي دي او سجدي ورته کړي. او سوال د ملعنه الله هم من ذکر شي یو ذکر ته ضمیرونه د مفرد راځي شو لعنه الله او عبادت طاغوت او غضب او جعل او یو ذکر ته ضمیر د جمع راځي چې منهم دا یو من کې ته ضمیر د جمع راځي کې دی چې په اعتبار د معنا سره او د مفرد هم په اعتبار د لفظ سره دیجی پر پوچھ کہ راعتی منہم رعایت او کپ منہو کی معنی دو من فی قبل او پدی نور کی لفظ هذا لفظ وهم اليهود او په یو قرات کې په زم د بعد عبادت سره راغله. عبادت طاغوت معنا عبادت طاغوت
و اضافت به معبد ته چې طاغوت ته وشي نو عبده به بیا چې اسم جمعی لعبدین اسم جمع به د عبد د پارش جمع نه ده ولې ځکه عبده خو د اوزانو د جمع نه دی کنه اسم جمع بشي تاسو په دې ما په دې خبره پوهیږئ کنه څه بچي دا د حمزه قرات ته عبده چې اسم به جمع بشي جمع نه ده ځکه په اوزانو د جمع کې نه ده ونسبه بالعطف على القرة او نسب بنا ده په عطف په قرده باندې وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت دا نسب بنا شي په دې چا تپشي په چا باندې قرده باندې اولائک شر مکانا دا ډېر بد دي د مرتبه په لحاظ دا مکان تمیز دي لأن ماواهم النار ذکر زید استغنی د دوی اور دی او دلو ډېر بیلاری دي ان سوای سبیل دنی غلارنا طریق الحق واصل السوال وسط و اسم مصدر دی تسویه وذکر الشر وعدل شر دی او دول دی په مقابله د دې خلق لا نعلم دینا دی به ویل مونږ ته دین نه دی معلوم شر من دینکم الله ورته تاسو شر او تاسو ادول دی به لاري دا دای په مقابله کې و اذا جاءوکم چکل راشی تاسو ته دا منافقان دی يهوديانو قالوا ایامنا ایمان راوړی وقد دخلوا الیکم فتقی سرا داخل چوی تاسو ته متلبسین بالکفر پدا شعر کې چې مشتمل او په کفر سرا وهم موضع قد خرجوا من عندکم وتلی دستاس د نزنا پدا شعر کې چې مشتمل دی به په دې سره ولم یؤمنو متلبسین د حالونه دي والله عالم الله خپویږي بما باغ ځکان یکتمون چې دی پټای ملن نه پاپ وتراتبوا غوري كثيرا منهم دير د يهوديانو نا يسارعون يقعون سريا چې جلتي سرب پریوزي پر اسماعیل کذب دروغ کی ولو دعان په ظلم کی واکلی مسحتا په فراق د دې کی رشوت لرا حرام لکروشا لبی سډیر بد ما س کان عملون چې دی کوي عملهم هذا لولا ينهاه حل لا ينهاهم الربانيون دا لولا په معنا د الله سره تهذیب دی مضارع داخل سین ترغیب پیدا کوي په ماضی داخل سین تقدیم پیدا کوي ولی نمن کوي ربانیون والاحبار خدا پرست خلق عبادت گزار مولایان منهم د دینا ولی نمن کوي د دی وینا د دی د ګنانا وکلی مسوت د خوراک د دی د رشوتنا دی شین نه ولی نمن کوي د بی سړي ربد د ما هو سکانی اسنون چې د ملایانی کوي ترک نه هي چې نه کوي نه من کوي ملایانی د ګناونه نه من کوي نه د مولیا ډیر بد کوي تاسو به پوښی دا ډیر بد کار کوي به ما کان یسنون مولیا نو خدا کار نه کاو کړه او خلک نه من کول نو الله ورته لبه سما کان یسنون چې دوی سکه دا ډیر بد کار خو کړي نو او چې نه یان المنکر نو کوله د سیدل کدا کاری چې کړي الله وای دا ډیر بد کار کوي لکه دیر چې رشوت خوري عملیار له پکا دي چې کوم مرض په قوم کې چې دای مرض اسلام کې دا نه چې خلکو کې یو مرضی خلک مړزان جنگي او دی ورته دې څه پر حساب کسی جمعې کې بیا دا چې دا کوم مرض چې کې مرض علاج وکړي آلته د عامیانو سره لبه سماکان عملونه ویلې د دې سره لبه سماکان یسناون ونه صنع دا سخت د عمل نه دغې د پر نرم لفظ استعمال او د دې د پر سخت لفظ استعمال ځکه مليانو سزا ډېره راکړه
زمونږ یو کلیوال د ډېر ګپ شپي دی ورځې تسبیح مات راایستوی دی ته وګوره وایي ملا پکې کم یو دی غټ پکې ملا یې که نه وایي ګوره ملا کې دوه تارونه تللي دي او په دې امیانو کې یو تاسو خیال کړی نم دی کړی دا وګورئ دا ملا دی دا نور مال د دې څه مطلب چې د ملا دپاره دوه سزاګانې ده د امیانو دپاره یوه ده تاسې پې پوه شئ که نه شئ دا حال و چون کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی کفر چې د کعبې نه راشي نو مسلماني به د کم ځای نه چې غوښه وسوځي په مالګه به یې سمه کړي چې مالګه وسوځي نو په څه به یې سمه دا خو علما خو داسې دي کالملح فی الطعام دا خو د مالګې حصې ملیان خپله داسې خراب شي مونږ او تاسو ټول خراب وي د خدای سره معامله نه ده روغه زما اول ګورئ قسم دی چې زما اول د خدای سره معامله روغه نه ده که د خدای سره معامله روغه شو نو دا ټول مسلې حل دي د الله سره زموږ معاملې روغې دي منګ دا ملایان چې عامیان داسې دي او هغوی ته په جمعې بیانونه کې داسې وایي دا ټول کارونه تاسو کې دي او موږ خو چې داسې او ګناه چې ذکر کوو غیبت او دا مطلب هم صحیح چې خنجرانو تاسې یې مه کوئ موږ خو خیر دی که کوو غیبت معاملې ډېر کوي کامیان ملایان یې ډېر کوي تاویلونه هم ورته جوړوي وایي داسې چل او بیا چې د شنه چیچی نه کمې خري بالغ له دې ډډه لګولې نو بیا نو غیبت او یو ملا پکې راواچي او څومره خوندور دی دا غیبت حرام شی ډېر مزه کوي صدیق خالد صاحب داسې ده که نه ده طالبان د چا غیبت کوي د استاد غیبت کوي زما که تاسې مخکې غیبت کړی د ته مې بخلی پس د دې نه نه بخم صحیح شو ما کان ما یکون نه بخم ما کان وبخل شه عبدالله که مخکې دې څه کړي وای ته کې ګوره نه بخم صحیح ده دا استادان ترخی خبرې چاله کوي که نه په دې طالبانو ډېرې بدې لګي بلوچستان ملایي صاحب بدې لګېږي که نه لګي کم ځای دی یهودیانو باندې مال کم شه چې نبی علیه السلام مدینې ته راغی نو دوی ویلې د خدای لاسونه تنګ شوي نعوذ بالله موږ ته څه نه راکړي وقالت اليهود یهودیانو به ویلي لما ضیق علیهم هر کله چې تنګوالی راغی په دوی باندې بتکذیبهم النبي صلی الله علیه وسلم چې د نبي علیه السلام تکذیب یې وکړه بعد ان کانوا اکثر الناس مالا پس د هغې نه چې اکثر د خلکو نه و د مال په لحاظ دی ویلی ید اللہ مغلولا لاسنا دا اللہ مقبوضا بند یعنی درار رزقی دراتے اول در رزقنا پا منگ باندے کنو بھی دی کنایا کڑی و پدے باندے یعنی البخل دا بخلنا کنو بھی دے دا گو رہی خواہ داولی کئی کنو بھی دا یو ځکه په دې د ملایانو لانجه وه کنوابي قسم مې دې پخدی چې دا نواب به څوک و په دې حشر کې هم څه نشته هغه ملایي ژبه وایي ساوي کې هم څه نشته ساوي کې هم څه نشته وایي دا به څنګه دی ما ته چې رانږدې کړم ما ته دا خو داسې دی چې کنوابي کنوابي عن البخل یعنی اللہ بخل منصر کرے دا دی شرجامه گواہی امکان ہے کرے طالب تا استاد ویلو عبارت ہوا هغه شروع کړو بسم الله الرحمن الرحیم وانا کان و امکان نه چې جوړ کړی وانا کان
او لنکتتین دا کاری وکلی نکتتین دیوی نکتی دا وجن او بز طالب لیوز دا کاروش لنگا تتای لنکتتین نے لنگا تتای دا زمان دا شری جامع استازو اغم بڑیر گپ شپ لکاو ناغم بڑیر طالب ویل چی استاز تے چی دی قالیو کی زمین دے او بدا قالہ کی زمین دے اور آجی دے پلان کی تا پٹ دے پکی او یاغا دازے گراو دا سیدہ چراغ کارا خدرت شان دے چی دازے دا پانے وشن ولن لان دے ہوا و بابل ایسا پاکی او استاز تے راشرہ دے دا راشرہ کیتا دا پخوانی طالبان خو دی حشو کې ډېر تکړه دی حشو کې به موږ نه تپوسی نه کول دا حاشا ولګو حاشیه به باندې ډېر ګران یا به غلطي پکې شوی یا به کاتب نه خطا طالبان به د شری جامع مبني کی او حاشیه وای څوک په نه پوهه د عثمان اورکه دا وس ډېر په کله وګرځم افراد نه پیدا حاشا وکما بدا به طالبان به پکې داسې لکو یو بل نه به تپوسی نه کول دا مرزاید یو کتاب دے گرام کتاب دے دیکھی یو حاشیہ و گرانا نو کنا خودزادہ صاحب نو طالب تپوسو کو آگے حاشیہ کی سپٹو سپکی حجب سی یو کنا خودزادہ صاحب طالب راگے چی دے دی حاشی بانے ملک پویا کر طالب بچانا اور دلے وکر باغی اسیم دیحان کو کنا خونزاده سے ورته چې تراوله چورته ویل چې دی کې دازه پټته او داسې دا ورته ویل چې داسې چل دی ترګه بشان قرته قرته دی خې دستا مورم لا نو واده شوی چې په دې حاشیه څه پوهه و نو ګوري تشه زیرا نورکس انل کناو به کناو به کنایه کړي و په دې سره انل بخلی دا څه چل دی نن می توجه نه برابرې کی دا ولې شاید ګل خالص به د ته باندې راغله تاسو نو وایي چې بس دې هغه دی وړه رانو نو ویل الله تعالی وی غلت ایدیهم بنشي دی لاسنه دې د پیل د خیراتونه بند کړي شي بند کړي شي سکت بند کړي شي دیم لاسدا او تخیری دي ان پیل الخيرات دعاو علیهم ولوینو بما قالوا لعنتیان دي شپا سچ دي سوای بل یداو بلکې لاسونه د الله مبسوطتان پراخ دي الله شان سره چې څنګه مناسب دي مبالغه د په وسب کې بالجودی په جود سره وسنلیت او تسنیه ذکر کړل الله لاسین علی فادت الکثرت از غایت ما یبذل السخی ذکر انتهایی هغه چې سخی کم بذل کوي د مال نه یوتی بيدی چې دوړ لاسین باندې ور کوي یادای دواړه ذکر کړه ها او اهل ظاهر باندې ودلته اعتراض ده اهل وابیان باندې هغه وای دا په خپل ظاهر باندې حمل دي دا صفات تباری او دوله اسن را لکره او لاسینه د الله ته دوا ثابت شو کړه او لاسینه خو خېدی کس خو پکې نشته کړه دواړه به یو طرف ته کچا ته په حقيقي معنا حمل چې موږ په حقيقي معنا نه حمل کوو ين په کوکای پيشا لګئی چې څنګه خو غشي توصيه او توزیق لا اعتراض علي ولزيدن خامخا جاتي کثیر منهم ډېر تددینا ما انزل الیک مې ربک د قران زیاتې ډېر د دیتا شی ورته زیاتې ما انزل الیک مې ربک دا په فاعل دی یزيدن د پار شو کثیر منهم بدا مفعول اول شو طغیان او کفر دا به مفعول ثانی طغیان او کفر لکفر بي ذکر کفر کوي په دې ما انزل باندې والقینا بینهم العداوة مونږه چولې د دې په منځ کې عداوت او بغض تر قیامت پورې هر فرقه د دینه تخالف الاخرى مخالفت کوي د بلې کلمہ قدو نار للحرب هر کله چې بر کی اور د
جنگ د پاره د حرب د نبی علیہ السلام اور به نه بلاو معنا دار چې جنگ ګرم اتبا الله والله سود کې کله مارادو ردوم و ساون بلاد فسادا کوشش کوي پزماکه کې فساد حال د ضمیر نه مفسدين بالمعاصي والله لا يحب المفسدين والله نخخي مفسدين په معنا نو يعاقبهم عذاب ور کوي ولو ان علی الكتاب کچری داری کتاب خواندان ایمان راوړي په نبی علیہ السلام وتقوا تقوا کړي وی لکفرنا خامخا به موږ لري کړي وی د دینا سیئاتهم ګناونه د دیو خامخا به موږ داخل کړي وی جنتونو د نعمتونو ته او کچری دی ودرولې وی تورات عمل پکړي وی انجیل بل عمل به ما بي عمل کړي په دې هغه سبانه چې د اړ کې د دین ایمان په نبی صلی الله علیه وسلم دی او ما په سوځل له چې دې تنازلی کې د کتاب نه چې قران دی مې رب د طرف درف د دینا کامل په کتابونو کړه وي خو کارونه کړی وي لکلو دی بخړه کړه وي د برنا او منته ترجمه مولان د خپل د دیګه بارونه بم کې د ازمکه بم حاضرات راوسته یا من فوقي بادشاہان او حکومتونو بم پیسې ورکولې منته ترجمه نو کرانو بم ورسره مدد کولې نو کرانو بم ورته غټه وټه کولې یا من فوقي مور پلار بر اوی بم خریزق ورکولې دی د پاره منته ترجمه بچو بم بیا غټه وټه کولې د خدمت به کولې ټول تی مراد کی دیش بیو سالیم رزق یفی زورا نازلی دل بیدار جیاتنا من امتون د دین او جماعت مقتصد درمیانت تعمل بیچ بکتاب اللہ عمل کی وهم من آمن بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکا عبداللہ بن سلام و صحابی وکثیر منهم دیر د دین صحابی سڑیر بد ما غص کانی عملون چی دی کئی